نو د قجورو د انګورو نه چې کوم مشروبات جوړېدو چونکې دا مکی صورت دی د دې صورت د نزول په وخت کې دا شراب حرام نو او مدینه منوره کې به د شراب د حرمت حکم راغی. حضرات مفسرین کرام لیکلي چې په دې کې هم د شراب حرمت طرف ته اشاره موجوده ده. هغه دا چې تتخذون منه چې تاسو جوړوي دا غینه سکرن د نشي سیز ورزقا حسنا او رزق پاک. نو د پاک په مقابله کې چې کوم شی راځي یقینا هغه ناپاک وي. دې کې هم دا سکرن د نشي سیز چې د رزق حسنا په مقابله کې ذکر کړی دی، یعنی رزق حسنا پاکیزه شي. سکرن نشه چونکه نبی رسول الله مبارک فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه اور شی چې هغه حرام دی. ځکه دې سره د انسان دنیا او آخرت ژوند دواړه تباہ کیږي. نن چې موږ استادو په معاشره کې د ظلم زیاتې، قتل غارتګيري او دا شانتي د طلاق شرح زیاتېدل، نفرت، عداوت، دښمنی او دا شانتي غلا، ډاکې، د څومره ملاوت او د څومره دوکې چې روان دي، دې شاته دغه نفس پرستی او خواهش پرستی ده. دغه نشو تماشو پر کولو لپاره او دغه شانتي د دنیا حسد او د دنیا لالچ او د دنیا تمی او د دنیا خواهشات پر کولو لپاره چې د انسان حرام ته لاس واچي، قتل غارتګيري ته لاس واچي، دوکه او فراډ او ملاوت ته لاس واچي او دغه شانتي مختلفو ګناهونو ته انسان لاس واچي. حب الدنيا رأس كل خطيئه. دوه جهان سزا مبارک فرمایي چې د دنیا محبت د هر ګناه جوړه ده. نو چې کله انسان د دنیا په محبت کې مبتلا شي، نو موږ تاسو ګورو چې دغه نشي تماشي او دې ضرورت پوره کولو لپاره هر قسم جرایم چې د معاشره کې پیدا کی. ځکه نبی رسول الله مبارک فرمایي کل مسکر حرام، هر نشه او شی هغه هر قسم صورت د موږ تاسو په معاشره کې موجود دی حرام.